من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورة الفاتحة مکی سورت تے د نزول په اعتبار سره پنځم نمبر دی او په مصحفي تلاوتي قرآنی کې اولنې نمبر دی. زمنګ د اساتذه کرامو شيوخ او طریقه او طرز د قرآن کریم په ترجمه کې داري چې کله شروع کوي نو د هر یو سورت په ابتدا کې 15 خبرې کوي. دا بل ځان سره ګوټه یادو په یادو باندې. اولنې خبره ربط د ما قبل سره چې د دې سورت د مخکینی سورت سره تړون او ربط سره. دویمه خبره داوا د سورت چې په دې سورت کې مرکزی خبره او دارنګ چې مقصدی خبره هغه کم ذکر کیږي. دریمه خلاصه چې د دې صورت په اسانه باندې نچوړ او خلاصه څه شی ده. او سلورم نمبر امتیازات. قرآن کریم 114 سورتونو باندې مشتمل دی. دی 114 سورتونو کې په دې صورت کې داسې یو کم امتیاز دی چې هغه په نورو کې نشته. او پنځمه خبره هغه مشکلات د صورت چې د دې کې کم ګران خبرې دي دا هغه نشاندهي وکړو. دا اولنې خبره هغه دا ده چې د سورۃ الفاتحه د مصحف په اعتبار سره خو مخکې صورت نشته نو موږ به خیر دې د نزول سره ربط وایو. نزولی سره ګوره موږ ویلو قرآن کریم د لوح محفوظ نه بیت المعمور ته د ليلۃ القدر په شپه باندې په یو ځل راغلی دی او بیا د بیت المعمور نه د بره د ملائکو خانقاه بر اسمان کې او نی اسمان کې هغه ته بیت المعمور وایي. دا هغه بیت المعمور نه بیا د جبرئیل په واسطه باندې د معاشري د اصلاح د پاره په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې په 23 سال کې راغلی دی. په 23 سال کې نو اول نمبر چې شروع شوی و نو هغه اقرا نه شوی و. نو اشاره دا ربط خیر کوه الله جل شانه د تمام کائنات او د تمام مخلوقاتو د انقلاب د پاره او پدې کې د تبدیلی د پاره او د دې د اغورانو نقشو د سمولو د پاره الله جل شانه انقلابی کتاب قرآن کریم د جبرئیل په واسطه باندې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې اولنې انقلابی پروګرام د اقرا راوړو. اشاره د دې خبره ته چې په دې کائنات کې او په دې دنیا کې چې انقلاب راځي د دې لپاره د ټولو نه بنیادی چیز هغه تعلیم دی. د ټولو نه بنیادی شی د انسان په تبدیلی کې هغه نصاب تعلیم دی. نو نصاب تعلیمی انقلابی راولېګو د اقرا په شکل کې. نو وی دا تعلیم چې زده کول غواړي نو د دې لپاره قلم استعمال کا. هدایت خل کوا د دې لپاره قلم استعمال کا ځکه ایوازې په ذهن باندې اعتماد مکوا اسینه چې هغه د ذهن فولډر ډیلیټ نشي نو هر څه بدر نه لاړ شي. نو قلم استعمال کنو ورپسې دویمه وحی راولېګله د سورۃ القلم چې دا علم او دا انقلابی आवाज په ټوله دنیا کې باچا کول غواړي نو د دې لپاره قلم استعمال کا. نو یرجی دا انقلابی پروګرام چې د قلم په ذریعہ باندې ټوله دنیا ته رسول غواړي نو اول نمبر دا پناست باندې نکیږي. نو د دې لپاره را پاسا او د دې لپاره جماعت او د دې لپاره ملګری سکا هغه تیار کا. نو داغه د ذکر د پاره سورتی مزمل لاولېګو چې
چې دې لپاره پاسېدل غواړي دا په بسترو کې او دا په سوپو کې نه کیږي نو د دې لپاره پاسېږه. اور پسې وی چې دا پروګرام دې سکو زده کو او دا دې برابر کو نو اوس د دې لپاره ځان پاکول او دا په ټوله دنیا کې عملی کول غواړي. نو یا ایها المدثر نو یرجی دا ډیر غټ پروګرام دی ټوله دنیا دا تسخیری کائنات ټوله دنیا یو محور ته یو مین پوینټ لا وستل غواړي چې هغه د الله جل شانه دین دی. و یرجی دا ډیر لوی دین دی نو پدی باندې به منګه څنګه ټول پټوله پوه شو. نو یرجی هو اجمال دروالا اجمال بس اجمالی خاکا سورۃ الفاتحه الله را ولېګلا. سورۃ الفاتحه د ټول قران کریم دی باجدا دا د غون قران کریم مخ ته د دې وجنه غون قران کریم مونږ ته سکیږي معلومیږي. قانون دار چې د مخ نه د هر یو شی شناخت کی چې مخ ویني او مخ او پیجنې نو د حقیقت نه مې شي خبر شي. نو دې ته ځکه فاتحه موي افتتاح د دې نه کیږي شروع د دې نه کیږي. نو فاتحه د غون قران کریم او هغه انقلابی आवाज څه شی دی د هغه انقلابی आवाज نه چول دی. نو هغه راوړو سورۃ الفاتحه. فضیلت کې راضی سعید بن معلا رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نبی علیہ السلام سره په جمعات کې ناسومه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وی سعیدا ته خبري په قران کریم کې اعظم سورۃ کم یو دی. ور دې خبره معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د علم سره سم نه مينوا چې ګوره خپل شاګرد ته خپل ملګری ته څه کوي اسی نه کینی څو تزده کوي دا موږ له ترغیب را کوي اسی مکینا څه زده کوا. ګوره الته خناس کې براشي خناس درشمه سي لاړه ملکه اخیرته الته براشي و چې دا شیطان دا وسوسه اچي نو چاته چي دا هغه سړی ته اچي دا وسوسه چې ډیر راځي د دې اصل وجه داله چې دا کس ایوازي کینی ډیر دا ایوازي کیږي کینی ډیر دا چې کله ایوازي دا به نه دا به مصروف ساتي دا به چې مصروف ساتي نو دا چې کله مصروف ساتي د ته به وسوسه نه لوي دا به برابر شي. نو د دې وجه نه چې هغه سعید بن معلا ته وی چې الکه بهترین او افضل صورت په قران کریم کې ته معلوم نه هغه ورته وی جی الله ورسوله اعلم الله داغه پیغمبر په دې خپويږي ما ته څه پته را او زه به د جمعات نه وته نیم او زه د تاغه خیمه چې کله نبی علیہ السلام دا شوزي لاس نکلا کونیو جی ته ماته خبره کړو چې زه ته اعظم سورت خیمه قران کریم کې کوم یو دی هغه ته تمنځ کې څه وي او ته الحمدلله رب العالمین دغه دا اعظم سورت په قران کریم کې کنه دا لوی شان او لوی مرتبه والا دی. نو موږ دا ولنی په خبره په ایواز کې څه ویلو دربته یوم نزولی ربطوا نزولی او دویم داغي په زمنګ یو فضیلت وا چې سورۃ الفاتحه کم شان او کم عظمت والا ده. دویمه خبره هغه ذکر کو داوا د سورۃ الفاتحه داوا څه شرا نو د سورۃ الفاتحه داوا دا الحمدلله ټول مناسب صفاتونه د کمال دا صرف او صرف الله لره دی. ولی هغه خالق دی خالق د نشنشت کون کې صرف او صرف الله دی. هغه تربیت کون کې دی هغه عام مهرباني کوي او هغه خاص مهرباني کوي او هغه مالک یوم الدین ذات ته. نو ټول د کمال صفاتونه داغه د پاره دي دا داوا ده. نو قانون مونږ ویلو اصول دغه کې مونږ ویلو چې قران کله خپل داوا کوي نو بیا ثابتي نو ور پسې دلایل چې هغه ذکر کوي دلایل دا الله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین څوکلو دا دلایل ذکر کړل په داوا باندې داوا خدا الحمدلله خدای په هغه دلایل ذکر کړل دا هغه دلایل ته اشاره ده. نو اخو چې دویمه خبره موږ ذکر کو خلاصه د صورت نو خلاصې ته ګوره اول نمبر با داوا ذکر کی الحمدلله نو دویم پاغي به دلایل ذکر کی سلور به په دلایل ذکر کی. نو دریمه خبره داغي نه پس بچره د رب
او د رحمان او د رحیم تعریف چې وکي نو ستاسو د ژوندۍ مقصد هغه به ذکر کی او د دلایل نتیجه ایاک نعبد و ایاک نستعین سره. نو څلورمه خبره منشور او ستاسو د ژوندۍ مقصد به ذکر کی چې ستاره لپاره نصاب تعلیم اهدنا الصراط المستقیم دی. نه اقوا بچره د دې د منونکو او د نه منونکو سو کی تذکرہ وکي. بس دا خبره وکي کینو تعلیم المسأله چې ورته ویل کیږي هغه پکې د اهدنا اقوا تر اخره پورې ذکر کوي. اقوا ورپسې بل خبره څه شو یو ربط شو داوا وشو دا رنګ جره سره خلاصه وشو. امتیازات ټول صورت امتیازي دي نو د برته کې اوس کم ټکی یادو ما خو سورۃ الفاتحه ټول امتیازي ده. دا چې په نور قران کریم کې د دې په شان صورت نشته. صحیح شو او دا چې داوا بم چرته به کم کوزو کې ویني چې د دې کومه داوا ده. څلورمه خبره مشکلات راځه اوس. اعوذ بالله من اولا خیر گوا اعوذ بالله اولا د قران کریم په شروع کې اعوذ بالله ویلو کې اشاره دی خبره ته ده چې منګه قران لرازو نو زمنګه حقيقي دشمن او زمنګه د روحانيت دشمن شیطان زمن کامیابی نه غواړي. نو هغه مونږ ته په دې لار کې رکاوټ واقع کیږي چې ته د الګ قران روانلی او چیرته قران تکیننی. نو من اعوذ بالله ویلا چې اے الله ته زمنګ ربي ته زمنګ باچای ته زمنګ خالقي ته زمنګ تربيت کون کوي منګ ته تربيت ترازو خو منګ ته پلار کې داستا سپه خنډه چې دا شیطان دی منګ د دنه پناهي غواړو الله منګ ته دنه بچ کی. نور پسیم بسم الله ویلا بسم الله الرحمن الرحیم ځکه قران کریم زمنګ د روحانيت استاد دی. نو موږ د الله نه سوال وکړو چې اے الله ستا په نوم باندې چې عام او خاص ته مهربان ای موږ لدا انقلابی پروګرام او تربیتی پروګرام زمنګ سینو ته کوس کو موږ ورته کې نوا او د دې لپاره موږ قبول کړ چې موږ ستا په طرف باندې در روان شو. نو بس بسم الله اعوذ بالله ویل شو. ولی د قران کریم له دراتلو مقصد قران زده کول دي. خیر کوا قران زده کول دي قران عملی کول دي او قران په ټوله دنیا کې واچا کول دي. نو اول نمبر د دې زده کول ضروری دي دویم نمبر عملی کول دي او دریم نمبر ټوله دنیا ته رسول دي. دا غواړي مهنت او کوشش. نو سورۃ الفاتحه په اول کې موږ تخپل میشن دی چې په سورۃ الفاتحه باندې پوهه شوي دا دی باجر قران دا نو تا ته ټول میشن مخې ته راشي. نو خپل میشن به ته پر سوالو کې او پنا پیس کولو کې پاسانه باندې عملی کولای شي. پاسانه باندې سره ویل کدو خیر سوري علامه سره چې خپل مقصد په دوټک الفاظو کې سکی تا ته مخې ته کیږي. قران کریم اول سکی الله جل شانه مونږ ته په یو مخ کې غون ډیر سپاره قران دی چې دا قران څه راغلی د دې قران کریم مقصد څه دی د دې قران کریم نتیجه څه ده د دې نتیجه څه ده. نو تاسو به ټول قران کریم څه شي هغه مخې ته شي. اوس درته زه په یو مثال کې وایم ان شاء الله غون قران به مخې ته راشي. خیر کواخه زه مثال وایم او به راغې نه پس فاتحه پټ کوم ته ګوره چې ته غون قران مخې ته ستاره راځي کنه راځي. زمونږ د ژوندۍ غون مقصد براشي مخې ته ګورخه. موږ د قران کریم دا وسوي دی کابلګرام بابا په حواله انسان من حيث السعاده والشقاوه چې انسان به د بدبختی نه څنګه بچ کیږي او دارنګ سعادت او کامیابی او کامرانی ته څنګه رسیږي دا د قران مقصد دی. اوس ګوره زه مثال وې مثال دا چې سورۃ الفاتحه حل کو مالک طالب جان ګوره د سورۃ الفاتحه مثال دا سره یو سړی دی هغه په یو سکول کې پاتې کیږي یا په یو اداره کې پاتې کیږي. نو دا چې بدی اداره کې پاتې کیږي د 15 خبرې پیژاندل ضروری دي. څو خبرې 15 دا 15 زموږ داخله ډېر وي کنه دا سره چې څه کوا 15 خبرې چې لري هغه پیژاندل پکار دي. اول نمبر مختصر ویم اول نمبر د دې ادارې چیف د دې ادارې ډایریکټر د دې ادارې پرنسپل او د دې ادارې محتمل پیژاندل پکار دي.
سو محکمه مې ته به ذکر کړل خو زه خیر ته فکر کوه ما ورته زه یو کې مخله کمار څه تقریبا 2-3 سلور محکمه مې ذکر کړل څوک ته چیف وي څوک د پرنسپل وي څوک د ډایرکټر وي څوک ته چې څه وي محتمم څه وي دا چې ایم ډي سیف چې څه هغه پیژاندل پکار دي یو خبره شو دویم پدې اداره کې چې ته په کومه اداره کې پاتې کیږي پدې کې خپل سکیل پیژاندل پکار دي چې زه به کې کومه مرتبه والایم زه به کې کلاس پورې ما که زه به کې ټیچر ما او که زه به کې چې سې ما هغه نائب قاصد ما او که زه به کې لکه بل یو ما زه به کې سوم سکیل والایم زما سکیل پکې سوم دي څه شو دی خبر درې پدې اداره کې د پاتې کېدلو د پاره د چیف د طرف نه د مشر د طرف نه مقام خاص اصول او قوانینی هغه اصول او هغه قوانین پیژاندل پکار دي هغه اصول او قوانین پیژاندل پکار دي نو بیا وستا ژوندۍ لګه پر سکونی سلورم نمبر چې څوک دغه قوانین عملی کوي او دا پالو کوي او دا عملی کوي نو دغه سړی لره لاس په لاس کې ورکول او دغه سړی سره ملګرتیا جوړول پکار دي او پنځم نمبر چې څوک دا قوانین نه عملی کوي او نه زده کوي د دې سړی نه بایکاټ او د دې سړی نه څه شي د سره ترک الموالات پکار دي چې جز استعمال غره نه موتزم عمل غره نه د سره ته چې کول پکار دي په مازه سره ته دا شو پنځه خبره شوې کنه راشه بس راشه دا می ویلو دا خو ما چې څه وکړو ته می صرف په یو مدرسه کې ور داخل کی یا په سکول کې مې ور داخل کړي اوس سورۃ فاتحه پټ کوم منګه په دې دنیا کې ژوند تیرو دا دنیا چې دا د الله جل شانه د حکومت یو صوبه ده دنیا یا دومره د صوبه ده وړو کې شر صوبه ده د الله د حکومت صوبه پیژنې لکه څنګه چې زمونږ پاکستان کې چې کې پی کې دي اته چې وړو کې شر صوبه ده د الله په حکومت کې من د الله جل شانه په دې دنیا کې ژوند تیرو نو اول نمبر من لا په دې دنیا کې د دې کائنات خالق او د دې کائنات مربي پیژاندل پکار دي چې دا کائنات د چا په اډر کې یو دویم نمبر په دې کائنات کې منګ لران د خپل ځان سکیل او خپل مرتبه پیژاندل پکار دي چې زما په دې کائنات کې کوم حیثیت ته آیا د قانون جوړولو لري کړه قانون پالو کول او عملی کول دي دریم نمبر په دې کائنات کې چې د باچا د سیر نه کم قانون راغلی دی هغه قانون زده کول او هغه قانون عملی کول دا په منګ باندې ضروری دي خیال کوه اوس په پته لګي په میدان باندې او دغه تلو یو سړی نه کاکالا زما په سر کې سپین ډیر دي کتور هغه ته تاوده مخوره یو من پس پر اوس پر جوړې کې ویني چې سپین پکې ډیر دي او کتور پکې ډیر دي لکه سبا روکس په پته ولګي چې دا څوک عملی توګه قران ته ناشته او عملی توګه په قران عمل کوي د ژوندۍ پته به وسول کې چې کم سکیل کی دا شو تریم نمبر خبره شو قانون زده کول سلورم نمبر چې څوک هم دا قانون نه پالو کوي او نه زده کوي دا چې څوک هم دا قانون زده کوي او عملی کوي دغه کس لاره لاس په لاس کول او د ترور ویل پکار دي او پنځم نمبر چې څوک هم دغه قوانین نه عملی کوي نه زده کوي نه ورته کینی د دنه بایکاټ ترک الموالات پکار دی چې موږ جست عملګری نه راشه اوس فاتحه ته راشه موږ په دنیا کې اوسېدو موږ د دنیا مثال ورکو راشه اول نمبر د دې کائنات چې پیژاندل پکار دی خالق پیژاندل پکار دی نو د دې کائنات رب چره د دې کائنات خالق چره هغه الله دې الله چې دا ټول کائنات هغه پیدا کړی دی دویم په دې کائنات کې زمنګ مرتبه د عبادت ده عبادت بندا غلام عجز دا پکې زمنګ چې سره حیثیت ته دا پکې زمنګ سکیل له او د دې کائنات د پاره د الله تر طرف نه قانون قرآنی کریم راغلی دی دا د الله قانون دی پدې کې حدود ورپکېری پدې کې احکامات ورپکېری پدې کې فضایل ورپکېری دا د کول او دا عملی کول دای زمنګ د پاره را لګړې
او په دې باندې به موږ کامیابی ته رسیږو. نو څلورم دې قانون چې څوک زده کوي نو هغه خلکو را لاس په لاس کې ورکول ور پکار دي، هغې ته مؤمن او هغې ته مسلمان ویل پکار دي او د ځان خواته را جوختول پکار دي. او چې څوک نه مني او نه زده کوي نو د هغه نه بایکاټ پکار دی، د هغه نه چې ځان ساتل پکار دي. الحمدلله تر مالک یوم الدین پورې دا خبره ذکر کوي چې د دې کائنات پیدا کون کې صرف او صرف الله دی، ولی خالق دی، ولی رب العالمین دی، ولی الرحمن دی، ولی الرحیم دی، ولی مالک یوم الدین دی. نور پسې خپل سکیل او پیجنا ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله که زستا غلامی کوم نو نشم کوله، الله ما ته په خپل غلامی کې کامیاب کا، خو د کامیابی لپاره شرط دا دی چې و ایاک نستعین ته زما سره خپل امداد شامل حال کا. زه عجزم، زه کمزور یم، زه قانون پالو کولو والا یم، قانون جوړولو والا نه یم، د دې قانون په عملي کولو بکې ما کامیاب کا. نو دریم نمبر هغه قانون سره هغه اهدنا الصراط المستقیم چې هغه قرآن کریم دی، هغه د الله عبادت دی، د نبی علیہ السلام اطاعت او تابعداري ده او هغه دین اسلام دی. هفتوار در سری فکر لاړې کړي تلې جو خبره کني نو بیا ته وایم دا څلور خبره د اهدنا الصراط المستقیم موږ معنا کړي وا چې صراط مستقیم څه ته وایي. نو دا زما ستاسو د ژوندۍ قانون دی. اوس چې دا کتاب څوک راړي او دا څوک عملي کوي انعمت علیهم، دا انعمت علیهم خلق دی چې هغه من النبیین صدیقین شهدا او صالحین دي. د دې خلکو سره زمونږ دوستانه ده، دا زمونږ مشران دي، دا زمونږ ملګري دي، دا به موږ د خپل سینې سره لګو. ابو بکر به موږ د سینې سره لګو، عمر او عثمان به موږ د سینې سره لګو، علی بچری رضی الله عنه به موږ د سینې سره لګو. ټول نیکان صالحا، ټول تابعین، تبع تابعین، ټول صحابه کرام انبیا دله به موږ په خپل سینه کې ځای ورکو. ولی دا زمونږ د میشن چې رسېدي مشران دي او دا زمونږ د میشن ملګري دي، زمونږ د میشن ملګري دي. نو یاره جی چې زمونږ میشن او زمونږ سره زمونږ قانون څوک نه پالو کوي نو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ځنې امین دي او ځنې مولان دي، ځنې هغه غلط دی چې سره د علم راسه نه مني او ځنې هغه دي چې سره بغیر د علم راسه نه مني. نو مغضوب علیهم سره د علم شو، ضالین بغیر د علم شو. نو دا غون قرآن شو ستا مخې ته راغلی، ستاره زندګۍ تا پکې خپل آقا او پیژاندو، تا پکې خپل حیثیت او پیژاندو، تا پکې خپل منشور او پیژاندو، تا پکې خپل ملګری او پیژاندل او تا پکې خپل دشمنان هم او پیژاندل. نو اوس دشمن ته د دشمن په نظر کتل دا عین عبادت دی. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. یلکه دا ایمان شرط دی. حدیث کې راځي الکه سنا الله، حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی، عرش والا وی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی سور ته وی ته دې خپل امتینو ته وایا لا ينال الرحمتي من لم يوالي اولیائی ولم يعادي اعدائي. اغا الکو اغا جنیتا زما رحمت، زما مهربانی، زما شفقت نرسیگی. کم الکو کمی جنیتا چې هغه ځان د مسلمانانو په سب کې شماري او ځان ته مسلمان وي او زما د دشمن سره دشمنی نه کوي. وای شوي چې زما د دشمن سره دشمنی نه کوي، ځان ته مسلمان وي، دی مسلمان ته زما رحمت نه رسیږي. د دشمن سره د الله د دشمن سره دشمنی کول دا سره عبادت دی. بایکاټ قل یا ایها الکافرون کې دې اورېدلی. نو دا چې شو دا مې ورته مختصر انداز باندې دا صورت چې کو هغه ذکر کو چې دې کې زمنګ تر خپل ژوندۍ مقصد او منشور دا به د ځان تمخې تکیره او به وایا نو بیا به تاسو وشي پته ولګي. د دې وجنه دا یا په مانځ کې سړی په خپل وي او یا د مولوی صاحب نوري څه نه دا یا په خپل وي یا د مولوی په دې کې زمنګ د ژوندۍ غون مقصد پروت دی. دا رج کمالی صورت دی. بل استادان ذکر کوي چې اصل کې په دې کې د اوخيار سړی 15 علامیم دي کنه. اوخيار سړی 15 علامې در سره ځان ته اوخيار وای. خو د اوخيار سړی 15 علامې په فاتحه کې دي. یو اوخيار سړی کې دا کمال دی
چې دا د هغه چا سره تعلق ساتي چې هغه ډېر لوی شان ولري. دویم هوښیار سړي کې دا کمال دی چې دا عاجزي کوي. دا څه کوي؟ عاجزي کوي. نه خیال کوو چې موږ هوښیار وکړو که نه، هسې نه چې لاټي پیړواله دی او که نه لاټي کې لاړ نه شو، لاټي پیړواله. دریم نمبر چې څه دی هغه دا دی چې هوښیار سړي ته د خپلې زندګۍ مقصد معلومي چې زما د زندګۍ مقصد څه دی. او دریم هوښیار سړی چې په غلطو مجلسونو کې شمولیت نه کوي. او پنځم هوښیار سړی چې صحیح مجلسونو څه کوي؟ سپورټ کوي. صحیح بس په دغه اندازې ووایه. په اول کې چې څه دی د هغه ذات سره تعلق جوړول غواړي چې د هغه په شان بل ذات نشته. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نور پسې خپل عاجزي ایاک نعبد و ایاک نستعین. من غلامان چار چیز آوردم شاهین شاهی تو مینس. وی سلور شاهین می راوړي دی الله چې ستا په خزانو کې نشتره، ستا په سملۍ کې هغه نشتره. څه شي دا؟ هغه چې عاجزي ده، انکساری ده، غلامی ده، او دارنګ چې تا ته التجا ده. بس زما بې کسی مې راوړی، خواري مې راوړی، عاجزي مې راوړی ده چې دا تا کې نشته ما کې پکې ده. اور پسې دریم نمبر هوښیار سړی هغه ته د زندګۍ مقصد اهدنا الصراط المستقیم. زمونږ د زندګۍ مقصد ټول قرآن دی. ټول قرآن زمونږ د زندګۍ مقصد دی. قل هو الله احد نه دی او که نه اوس موږ قل هو الله احد چپه کړی. موږ په دغه یو طرف ورغلي صرف سورت اخلاص هم تېره چپه کړی دی او دا ډېره بهترینه مسله پکې ده، واقعي چې پکې ده، خو لکه موږ لږ وران شوي. او دریم څلورم نمبر صحیح مجلسونو کې شمولیت کول. ناغه صراط الذین انعمت علیهم، د ښو خلکو په مجلس کې شمولیت. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا غلط خلک دي. د دې د مجلس نه ځان ساته. پښتانه یو متل کوي، پښتانه چې بس څوک چې دی د چا سره یارانه او دوستانه په خوی بیا د ثاني بس هغه په شانې که ملګری د چرسي و جدام چرسي سبا کاغه نسواري و جدام نسواري کاغه چې د قرآن چې څه حافظ او د قرآن چې مینه کوونکی چې سبا دام د قرآن مینه کوونکی شي. نو دا چې ما ورته ته په مختصر طریقه باندې چې څه وکړو د قرآن کریم چې هغه مقصد هوا. او حدیث کې راځي، حدیث کې قسمت الصلاة بیني و بین عبدي. دا سورۃ الفاتحه نه ده. الله وی دا ما د خپل بنده او د ځان په منځ کې تقسیم کړی ده. ورته د کمالي صورت ته کنه زه ته ترجمه کوم، هغه یو څو خبرې کو به ترجمه کو. سوی الله جل شانه فرمایي قسمت الصلاة بیني و بین عبدي. دا سورۃ الفاتحه چې دا د نیمه بندل ور کړی دا نیمه میزان لاغستی ده. حسن بصری رحمه الله وی چې دا حدیث ما واوریدو داغه نه پس ما کوشش شروع کو. زه اوس په دې حدیث باندې داسې عمل کوم چې دې کې کوم څه ویلي دي الله زم دراغه پورې په انتظار کې هغه نه مخکې نظم. وای څنګه الله جل شانه وی کله چې بنده وای الحمدلله رب العالمین، الله جل شانه فارش کې وای حمدنی عبدی، زما بنده زما صفت بیان کو. نو حسن بصری وی ما غوږی خو دی چې زما ذهن ته او زما زړه ته دا خبره راشي چې او زما رب ویل حمدنی عبدی، زه وایم الرحمن الرحیم. مانځه کې چې توجه باندې ښه منګه دومره ټیم کې منګه قینا زماندا سره رسیدلی او کنه مو اتوماتیک سیستم کې سره من اوس مونږه اوس سیستم ټچ نو مونږم ټچ یو غرب اکثر به جلسی هغه مولتی وتی آتا. نو وی کله چې بنده وی الرحمن الرحیم الله جل شانه وی اسنا علی عبدی، زما بنده زما صفت بیان کو. او کله چې وی ایاک نعبد مالک یوم الدین، الله جل شانه وی مجدنی عبدی، بس دا زما دی د دې پوری دا ایسه زما ده. اقوا ایاک نعبد و ایاک نستعین هذا بیني و بین عبدی. دا یو آیات نیم د بنده دی نیم زما دی. زما سره زما عبادت او ما تعجزی کوي، خو د بنده بګی چې سره زمانه استعانت او امداد غواړي، زمانه بګی امداد غواړي. نو ورپسې چې سره ورپسې چې کله بنده وي اهدنا الصراط المستقیم د دې جنواره تراغه ولا ضالین پوری. نو الله جل شانه وی هذا لعبدي ولعبد ما سأل،
دا زما د بندر او زما د بندر لپاره هغه څه دي چې دای غواړي نو موږ څه غواړو سمالار موږ څه غواړو الله عبادت موږ څه غواړو د نبی رسول الله تابعداري موږ څه غواړو اسلام نو چې موږ له اسلام میلاو شو او نبی رسول الله میلاو شو او الله میلاو شو نو پاتې به څه شو وګټي به وګټي او کنه چې دا کار موږ خبره غل موږ دا لګینو موږ دا چې رابعه بصری نه دی وخزه رابعه بصری جنې ده جنې ولکه ګوره هو اما جنې نه ده سم د الله په مینه کې مستغرق کړه سم د الله سره مینه ده اې لاس کې سره ور سره داسې ور راغسته او په دې کې سره وبو ور سره وي داسې تیز را روانه و چته څه کې پر یو لاس کې سره ور در سره دی بل کې سره وبدي بده څه کې هغه وای په دې باندې نه په دې اور باندې جنت سيزم په دې باندې جنت سيزم او په دې وبو باندې دا ور د جهنم وجنم قتل ولي داخله کې ورنه غون خراب کو داخله کې نه خراب کو ولي و دا ځنه لګيري د جنت په شوق عبادت کې چې جنت ته وځم او دا ځنه لګيري چې د جهنم نه بچما د دې لپاره عبادت کوي نو ول موږ دې پیدا شو چې موږ بلکې د جنت لپاره عبادت کوو او د جهنم نه بچ کېدو لپاره به عبادت کوو دا رقم قلزامن دي نو چې دا د مخکې نه درکما نو چې دا صرف د یو الله عبادت شروع کی موږ د الله عبادت لګيري دا جذباتو کې نو او کنه حلال کې ګوره دا صحیح عبادتونه ښه خو بس دا هغه خپل جذبه ونه ښکار وکړه لکه د جهنم د یری سړی عبادت کوي دا د الله صفت دی جهنم او که د جنت د پاره کې دا د الله صفت دی دا د الله عبادت دی نو مطلب دا چې د جهنم ته نه کوي نه چې کوي جنت ته کوي الله ته کوي خو لکه دغه لپاره اصول لپاره کوي نو دا اصل کې چې اصل کې عبادت خو سره د الله ملاوي دي چې هغه ملاوي شي بس چې به خبره شو اهل شو نو لاول کې وای الحمدلله د دې کې ما ته دعوه ذکر کوي او اشاره کوي چې د الله نه د اوړېدلو د پاره اصل کې دوه کارونه چې کله سړی وکړي هغه د الله نه سکیږي اوړي یو چې په دې کائنات کې کم یو شی پاغي کې صفت دا غشي وګړي نو ایسته په الله نه سړی شي واوري الله پاتې شي او قشه وتا میلاو شي لکه مثال ګولې اخري او زه د ګولې خکلمه نو الله پاتې نشو نو دا اولنۍ طریقه ده د الله نه د اوړېدلو چې کله په دې دنیا کې کم اشیاء دي په دیو کې کم صفت ور پکې اقا صفت د دې څو غنل شي ذاتی نو دا څه کوي د الله نه سره اړي دویم په دې کائنات کې د څه شي نه چې هغه د الله سره برابر سره وګڼي برابر سره کی وګڼي نو بیا الله څه کیږي پاتې کیږي نو دا دوه الله جل شانو بری روایت کې ذکر کوي الحمدلله ټول صفاتونه له کار ساده او د کمال لله خاص الله لردي نه په دې کائنات کې دا کوم کارونه او کوم صفاتونه چې ښکاری تا ته د دې د ذات توجه نه دي دا پکې الله اچولې دي او دویم په دې کائنات کې د الله په شان بل څوک نشته ځکه هغه د دې ټول کائنات پیدا کوونکی دی هغه سره موجد او ایجاد کوونکی او پیدا کوونکی دی رب العالمین چې تربیت کوونکی رب العالمین چې پالون کې د ټول عالم دی الله سره مربی دی تربیت کوي او د هر یو شی دغه د شان موافق تربیت کوي تربیت څه ته وایي نو دا قران کریم په خپل کړی دی تواړه وځه سورۃ طه راوړه شپږمه سپاره سورۃ طه آیات نمبر 55 تبرب او پیجن چې رب چاته ویل کیږي عربو د قران نه منغو ورنه امام مدارک معنی کړی دا خداغه تعریف په اخیره کې کومه هغه تعریف څه کومه په اخیره کې د قران نه صرف یو دوه ایتونه وایم چې ستابه کې لکه وشي سوچ او فکر 55 نمبر آیات 50 راوړل وځه ته 50 راوړل هغه ځکه به پته لګي دا راځي چل شوو موسی عليه السلام تله وو د پیراون په دربار کې ولاړو او هغه ته د رب تعریف کاو نو الته په ایوان کې کړي ښه پارلیمنت کې ته پیژنه چې رب څوک ته اوس ته ګوره هغه چې کړو ویل کنه نو قال ویل پمن ربکما یا موسی 50 آیت دی کنه 49 ښه ګوره وتا قال اویل دی پیراون فمن ربکما څوک دی رب تاسو یا موسی اے موسی نو موسی وته تعریف شروع کړي دربخه معرفت تعارف په جنگلو قال ویل موسی ربنا الذي رب زمانګه غذات ته اعطى كل شيء خلقه ثم هدى
چې ورکړه د هر یو شي له پیدایش داغه بیا ورته لاره ښودلې ده هر شی پیدا کړی دی او د هغې نه پسې ورته لاره ښودلې ده چې ستا د پیدایش مقصد او ستا زندگی به پسې نو هغه بیا یو اعتراض کړی قال فما بال القرون الاولى هغه پخواني قال علم عند ربي في كتاب لا يدل ربي ولا ينسى دا تبل کوي چې زما داسې رب دی چې هغه نه خطا کیږي او نه د هغه نه یریږي الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرج به ازواجا من نبات شتى دا تعریف کوي چې زما رب هغه ذات دی چې هغه د ازمکه پرش ګرځولې ده چلولې دي په دې کې ستاسو لپاره لاري د برنه او براوري راوباتي پاغي باندې جوړي او پاغي باندې شینکی او غیاګانی مختلفي دا یو ته دلته پیراون ته کړی تر چې شلمي سپاره لورشه سورته شورا لا ال 78 راوړه وځه ولا سمرا نا نلسمه سپاره آیات نمبر 78 78 کې چیرې سره اغاز ذکر کوي خیال کوا الذي خلقني دا دینه مکه فانهم عدو لي الا رب العالمين خیال کوا وای دا ټول چې د الله نه الهه فانهم فسقنن دیو چری عدو لي دشمنان دي زما الا رب العالمين لیکن رب د مخلوقات زما دشمن نه کوم لک رب العالمین دی نو ست ګورا الذي اغذات خلقني چې پیدا کړی مالرا فهو يهدين ناغه هدایت کوي ماته والذي اغذات هو يطعمني چې خوراک را کوي ماته ويسقين او برا کوي ماته واذا مرضت کله چې بیمار شم په هو يشفي ناغه مال شفا را کوي او مال چې رسکي صحت را کوي والذي اغذات يميتني ثم يهين چاغه ما وجني او ما دوباره ژوند کوي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئاتي يوم الدين بس اوس ګوره مدارک څه تعریف کړی درش واپس راشه الحمدلله رب العالمین مدارک څه تعریف کوي د قرآن کړی د ابراهیم نه او د موسی علی السلام د واقع نه موږ څه وکړو تا هوا مدارک کوي هو خالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء هو اسم الله الاعظم څه پکې پاتې شو هغه څه وایي هو خالق ابتداء موسی په تعریف کې شو خالق پکې نو هو خالق ابتداء اول پیدا کی هو خالق ابتداء به دویم نمبر رزق ورلول یو رزق کی رزق او بیا ورله د تربیت کی او هغه چې ته کمال ته ورسي کپه دې کې ته ګناونه او څه غلطي شوي هغه وته بخنه وکي خطیاتی اخیره کې زه به ځکه امید کوم چې ما ته زما سو کی ګناونه مات کی رب العالمین چې پالون کې ټول عالم دې زنون قصه ورته یاد راکنه زنون مصری چې هغه څه کړو تیرشي درس کې مونږ نو ویری زنون مصری چې دا وی وزیر تربیت پټی کې باندې سوچ او فکر کیوما بس پدې کې چې سره د یو سین او د یو نیر په غاړه باندې ناسوم دی سمندر اوس پدې کې چې یو لړم را روان دی خو پته ځای کې بس دا چې کله دغه تر اورسیدو دی غاړه ته اوس په دې غاړه باندې چې د سمندر نو ترسه شمشته را پورته شو داسې دا څنګه را پورته شو یو لړم کاکاره لري د پاسه پکینس او روان شو کشته کې روان شو وای ما وی چې چل شته دی لکه اخو سم مسله شوی را تکاری چته دماکه شوی دا سړی چې روان دی د معلوماتو انټيليجنس لپاره چې معلوماتو لپاره روان دی د دې سړی چې څه کول غواړي تعقب کول غواړي وای چې بس مې شاته راودانګل را روان شوم و چې دی خورانه وی بیا بلا شمشته را لې دلته ودرېدا چې ودرېدا لړم کاکا چې کوشو روان دی خپته ځای باندې وای چې بس لاړم دا چې د کیلو یو ځنګل دی یو بند شان دی پاغه کې یو ډب دی دې ته چره وراله چورلې وای ما وکتل یو ځوان دی هغه اوس په کمره باندې سری خو درې وده دی وای دا چې څنګه چې ورواغتو وای ما وای چې خا دا لړم راځي دا چیچی او الله په ستم مقرر کړی چې دا لړم مړک و چې دا چې ورواغتم او ما دا لړم وجو اوس په هغه طرف نه یو تور مار رالی هغه څنګه یو تور مار راووت چې مار څنګه راووت نو ما وای چې یک نشو دو شو اوسه پورې خو یو لړم اوس دو شو دوه څنګه وجنم په یو ټیم اوس په دې کې سوچ کوم دا لړم چې سړی پرې خو دو د څه روان شو
چې تاو شو مار چې کله چجا وکړه گزار تزان برابرې لړم چې لکې تر رسیدلو لکې سر نه روان شو بارا کیمور ته خيږي بارا سر ته ځکې هغه ځان مار پوه شو چې لکه شاته نه چام لا وکړه مسله جوړ کړه نو داسي په ځان چې اوس پدې شو چې اوس ځان بچکو ځکه چې شاته نه وروله یو ډېر غټو پنجو والا شیر روان دی او ګلړم په ورځن نه پنجي با دا روان دی چې کله دې کې ته ورسېدو کنه د گزار کاو هغه ته خپل انجکشن سٹارټ کولتا خپل انجکشن هغه سٹارټ کو نو چې څنګه سٹارټ کو بس د سٹارټ سره چې هغه را پرې ووت مار را پرې وته مړ شو لړم چې څنګه را کوشو راولېدو سره واپس پاغ خپل لیدل لار باندې یو ټرن کې سات واپس سیده لاړې او سړی د قسم پرې خو دا زه حیران شوم چې یار دې سړي کې څه کمال یار ودا چې الله سره خو طالب جان ته پاسه پیغام د بلازو خو بل شپې نو کړنو هغه ته چې سره باندې کېږي لکه موږ خوب راځي را تنگول مکوا ول بیا ولا زور کو خو ځاخر را پامې ساو چې را پامې ساو ول ما ورته چې لکه تاسو کوم چې وایا هم اشه خو درله خوب ته تورې کو وایا څه چل شوی دی ول ما ته جوګوره کړل دی خو ها ماش الله دې جزای خیر وکړي لکه زه دې مار چې چلم تا مړ کړ ماشاءالله جی الله دې خوشاله کا او ته نه لک صبر خو کا اجازه ځان خلاصې تر راو ته یې سو کو او تل مقصد دې سره اې قصر تکوم خو ته ما ته وای ته یې سو هغه ورته حسم نوم دی اورېدلې دی هغه ورته لا مشهور ډاکو دی هغه ته لا مشهور ډاکو لا غزایم جنون حیران شو چې یاره تاسو وای مشهور ډاکو او ول بیګا د شپې مې د باچا په کور حمله کړې ده او بیګا مې ډاکا کړې ده سونا مې واره ده ابو جمی په یوځي کې خخې کړې دي او زه راغله دلته ما باچا به وسال ته ناکبندي کړې هغه په کړي کې نیول کې او چاپی وای او زه راغله دلته ودای ما زه راغله دلته ودای ما ورته تاسو کې بابا هغه ورته زنون نیم دی اورېدلې دي هغه سنونی مستری هغه بزرګو هغه ورته او هغه بزرګ ولخه څنګه ورزه دي ته حیران چې دا مار نه نه دا لړم مړکو او هغه لړم سمندر پار راغلی دی د دې جنم نه راغلی په دې سمندر راوختې دی او د شمشتې په ذریعہ راوختې دی دای طریقه را بس الګ پرینګ پجاړا شو ځوان پجاړا شو ولول جاری ول بس تعالی سره دی خو کا چلا دی خو کو ول ما ته د نن کلمه وایا او د نن نوا سره عهد کوم بیعت کوم چې زه به د نن پس غلاګان نه کوم زما رب زما د تربیت کوي او زه بیا را لګم داغه چې کوم حدود ماتوم او زاغله چې کوم داغه چې کوم قوانین چې هغه ماتوم د نن پس زما غلانه توبه هیڅم داغه دینه بستر د مدرسې په طرف ګول کړه چې اوسو کله پس راځي کیسته امام هیثم جوړ شو عزتي امام هیثم جوړ شو د لغت لوی امام واقعیا به راشي په متا کې به ورته را یاد کې ښا ول هیڅم واقعیا راته وایا نو بیا ته د لغت څه جوړ شوی دی لوی امام دا زما د رد تربیت ته د غل نه څه جوړي مولا ودنه به جندو د غل نه مولا جوړ کو دا زما د رد تربیت ته خطبه پويږي ګنه دا چې لري لوپر ټایپ سره براولي او قران ته کېنه دا چې لري ګناګار براولي الله وی خپل کتاب ته کینوم زته څه جوړ کما زته دا چې انسان جوړ کما دا چې سړی چې تاسو په ذهن کې ناراضي چو هو درم د انسان جوړیدل دا د رب العالمین سره تربیت ته الله هیڅ رته ګران نه دا من اجزانم پکې سیده کا او من کاږي ښا چې منګم پکې سیده کې ډیر خوان بوکي رب العالمین چې پالون کې مخلوقات لري الرحمن چې مهربان لري الرحیم اوقات مهربان لري مالک یوم الدین واقدار د ورځې قیامت ته باچا معنی چې نو لکه سینه دړیرا خوندور نه ده هغه ته کوشي ملک الناس کی نو خدا خودل تجری نه ده دلته واقدار معنی کوا شیخ عبدالرحیم صاحب حفظه الله هغه ودا معنی له ترجمه ورکولا مالک یوم الدین واقدار د ورځې قیامت ته ایاک نعبد و نتیجه او ثمره ذکر کړي نتیجه او ثمره ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کو ایاک نستعین او خاص تعالی امداد غواړو عبادت څه ته ویل کیږي عین با دال کی د عاجزی معنی پرتره د تذلل معنی پرتره عربی کی معبد الطريق المعبد اغه لار چې پاغي باندې ډیر چلن کیږي الصوب المعبد
هغه کپڑا چې هغه ډیره استعمال شوی یعنی د سلیدلو په معنا باندې راځي. نو د عبادت معنا څه ده؟ د عبادت معنا دا ده چې خپل ځان الله ته سکا ویلیکا، خپل ځان الله ته عاجز کا. نو چې الله ته عاجز شي نو یستب پورته شي. ولی من تواضع لله رفعه الله. څوک چې الله د پر عاجزي وکي او الله ته عاجزي وکي دا سړی الله اوچتای. دا سړی الله سکی اوچتای. نو د عبادت معنی سره تذلل. ګوره عین با او دال عبادت مرکب د څو اجزاونه دي؟ درېونه. محبت کامل، خوف کامل او رجاء کامل چې په موږ کې ودرېږي نو یو په پتا باندې د الله تر طرف نه ډېر زیاته یې رہی خوف کامل. دویم محبت کامل ستاسو سره انتهایی مینه. ربي بسری ونی دل وسو سمنه مینه وا ستاسو سره محبت کاملی سم مینه بری وسی. او دریم نمبر چې رجاء کامل ستاسو امید او تمه چې مانه به قبلې سمانه وسکې قبلې. نو چې دا درې ونه مرکب شي نو دي ته شي ویلې عبادت. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د وو اسمانون نه بر لاړې او د نور پر دی اوچت کلی شوی او د الله جل شانه دربار ته ورسېدو نو سی ویلو ول بندا څه تحفه دراوړي. خلکو چې چا خو لږی ګفت کړی تحفه دراوړي. التحیات لله والصلوات والطیبات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ما الله تعالی عبادت راوړې خصوصا کم عبادت زما جب چې خوځيږي نو ستاره پاره وي او زما بدن چې خوځيږي نو ستاره پاره وي او زما د جبنه چې ماروزي نو ستاره پاره وي. دا درې ونه چې سره عبادت در عبادت اجزا دي. فاصل کې ما پر بل طرف باندې ویلو چې عبادت د محبت نه جوړ شوی دی او عبادت د خوف او د یری نه جوړ شوی دی او د رجا او د امید نه جوړ شوی دی. نو ایمان کې څه ایمان بارکي الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان هغه ایمان کمالی دی چې پاغي کې يرمي او پاغي کې تمامي يردا چې څه وراسه کوي قبر کې بس کیږي محشر کې بس کیږي الله ته بس پیش کوم. خو بل طرف ته امید بندای ما سټک پوک عمل میکړې دي تابعداري میکړې ده ان شاء الله ما کوي بمي. نبی عليه السلام امتی ما د قران سره میمینه ده د نبی عليه السلام سره میمینه ده. قران زکوم د عملي کولو کوشش کوم دعوت چلوم ان شاء الله ما کوي بمي. الله وسره دې ته ویل کېږي عبادت. حالانکه دغه یو وګ تعریف کړی دی مدارج السالکین کې حافظ ابن قیم صاحب هغه عبادت څه ته ویل کېږي؟ هغه العبادة هي العبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء ونداء ينشئ من هذه الاعتقاد فهو العبادة. وعبادت څه ته وایي؟ مړی اسانه پاسانه پښتو ژبه کې عبادت ویل کېږي چې د کم ذات په مخ کې او کم ذات لته اجری کې پاغه کې دوه طاقتونه ومني یو د علم او یو د قدرت. علم مطلب په هر ځکه زمانه خبر دی په هر ځکه زمانه خبر دی او قدرت په هر ځکه په ما چلیږي چې څنګه را باندې کوي اقشن نه منې کولې شي. د دې نه پس دک ذات لا خله خوځول سترګې خوځول وګونه لاس خپي اندامونه زړه څه شم چې ته سکه جب نه پیسې راغستل د سکه نو بس دې ټول د سویل کېږي عبادت. ودنه به جندره کې عبادت په دغه عبادت نه په دغه ته عبادت ویل کېږي. نو موږ لا بکار دې د تاویلات اهل سنت کې امام ماتوریدی تعریف کړی دی جعل العبد كليته لله تعالى قولا وفعلا وعقدا. اسانه امام ماتوریدی وی عبادت ویل کېږي بنده لرا ټول په ټوله باندې ځان الله ته حواله کول که خلدا که عمل له او که عقیده ده. اجر کومه عبادت کو کنه پاتې نه کیږي والله علم او کنه خدای دې خیر کی دي کی کنه ټول په ټوله باندې ځان چاته حواله کول الله ته کاغه خلدا کاغه بدن دی او کاغه زړه دی اوله کړم دي الله دې خیرات کی. یا کنابودو هغه په نزو خاص تعالی عبادت کو یا کنستاین او خاص تعالی امداد غواړو اهدنا دا وسغه ذکر کوي هغه سلورمه خبره سره
دعاء المسأله تا ته وای الله ته ډیر نږدې شوي. څنګه نږدې شوي؟ اول ورله صفاتونه بیان کړه چې ته الله، ته رب العالمین، ته الرحمن الرحیم، ته مالک یوم الدین. خپل جزیم دی ورته پیش کړه چې جمنګه جزان غلامانی ستانه مدد غواړو، ستانه کومک غواړو. نو اوس ته قیمتي شی وغواړه. کله چې ته موږ ته پرې خو دی وکنه چې تاسو ته غواړي کله چې موږ یا الله پاکستان وزیر اعظم نک وزیر اعظم 15 کاله په پستک ورسې یو به په هډیاله کې لاندې خو تر زما خو ګره نه خو زه خو ګره نه خو چې مال اورور د پاکستان حکومت راکې کړه پاکستان ټول دنیا راکې نه مال دی پکا کې صفه په جذبه باندې مې خو عقیدې نه وام د زړه نه وام قسم وام نه غواړم نه مې د پکا او که په یو خبره کې یو شرط به کولای خیر دی. یو شرط که د دې لپاره راکې چې ما ته مکمل اتارټي او زما د رب قانون پسې کېږي عملی کېږي نو به کو سره کې دي شي اسه اوم زبره چلو ما خپل ملګری ته پرې د مخ چاغه دسي او خیری ته جتی چلاوه به مترزان د ذاتی نه تیارو په دغه نه ته صرف دومره تیارم چې زما ملګری ته میلاو شي یو نظریاتي ملګری ته نو کما تیرا کې زبه هغه ته تحفه کم چې دا والا او دا بری دنیا باندې څنګه هغه ناپیس کا دا چې اوس ما ته وي کوي تاسو مې پرې خو خبر چې چا په 5000 وخته چا به چاله کبه 12 کې خې نمبر والم چا به ویل چورو راک په پلانکی چې ایکسپرت کالج کې قبل چې بل کالج له پاره کې یونیورسيټي کې مسو شي داخله وشي الله وینا اهدنا الصراط المستقيم قیمتي شی وغواړه چې هم دې په دنیا کې او چت کې هم دې په آخرت کې. نو اهدنا الصراط المستقيم کلک او مضبوط کې منګه صراط المستقيم په غلاره برابر یا اهدنا روان وساتي منګه روان وساتي دا یوازې د روزي نه چې روزو کې وته کینو به نه روان وساتي منګه صراط المستقيم په غلاره برابر. صراط مستقيم څه ته ویل کیږي؟ نو یو سورته ال عمران وایي د الله عبادت، قران وایي د نبی عليه السلام تابعداري، قران کریم وایي قران کریم چې د الله عبادت د قران چې تابعداري د نبی عليه السلام تابعداري دا صراط مستقيم دی. خو بعض استادان وایي چې د صراط مستقيم نه ټول دین مراد دی، ټول دین بس په ټول دین باندې موږ سکی روان اوساتي. صراط الذين لار دا کسانو دا وسکی دا اوس د میشن ملګری ته تخی هغه پنځمه خبره کړه نه. صراط الذين لار دا کسانو انعمت عليهم چې تاینام کړه پاغوي باندې غیر المغضوب چې نه غضب کړي شوی پاغوي باندې ولا الضالين او نه گمراهان دي او نه بیلاری دي. ګوره سورۃ الفاتحه ته مونږ ویل کړه زمون استادانو په طرز باندې نامي اخیره تکو تر استادانو طرز مسکو اخیره تکو ته ما مخ کې ویل چې دا لغون قران کریم سره خلاصه ده. خلاکه زمون د استادانو طرز داري چې سورۃ الفاتحه د غون قران کریم سره خلاصه ده. ولی قران کریم د فهم په اعتبار سره څوي سي سالو اولنی حصہ د سورۃ المائده د فاتحه نواله تر سورۃ المائده تر ختمه پورې، دویمه حصہ د سورۃ انعام نواله تر سورۃ بنی اسرائیل تر ختمه پورې، دریمه حصہ د سورۃ کاف نواله تر سورۃ احزاب تر ختمه پورې، او څلورمه د سبا او فاتر نواله تر والناس پورې. اوس په دې کې څو مسلې شوي؟ دا اوس څلوري سي شوي، مسلې پکې 15 دي، مسلې پکې 15 دي او څلور اسی دي. اولنې است کې څه مسله ده؟ خالق لكل شيء هو الله، د هر یو شی پیدا کون کې دا صرف او صرف الله ری. او دویمه است کې وای المربي لكل شيء هو الله، د هر یو شی تربیت کون کې دا صرف او صرف الله ری. پدریمه است کې المبارک فی کل شیء هو الله، پر یو شی کی برکت اچون کې دا صرف او صرف الله ری. څلورم ایسه کې قیامت را روان دی، شابه تیارې ورله شروع کا او التزور او مال او الت ډیګری نه چلیږي. ختم د کوم ذکر دا وګوره الحمدلله دې کې اشاره ده د اولنې حصے ته دار یو شی پیدا کون کې صرف او صرف الله ری. نو پر رب العالمین کې اشاره ده دویمې حصے ته چې دار یو شی تربیت کون کې الله ری. نو په الرحمن الرحیم کې اشاره د درې میسه ته
چې په هر یو شي کې برکت اچون کم الله له نو مالک یوم الدین کی اشاره ده څلورمې حصے ته چې الله وی د قیامت اډر او حکم او الته چې با چاہت دا زماره الته بل چا نه چلیږي الته بل چا نه چلیږي نو په شعر کې داسې کا او قرآن په اعتبار د فهمدي څلور حصے چې هر یو حصے په الحمد شي گویا اوله فاتحه نه تر انعام پورې رسی خالق لكل شيء هو الله کلی بیان حصہ ثانیه د انعام نه کهف پورې الله دې مربي په یو شي کې نادان او د کهف نه سبا پورې حصہ ثالثه ده الله دې مبارک په یو شي کې قدردان سبا نه تر اخیره پورې کلی دو مسلې سبا او پاتر زکه په الحمد دې گویان اثبات کړی د قیامت نه پیدا هغه شفاعت په زور باندې خلاصول شو د الله نه مجرمان دا چاو دا د شل قرآن رحمه الله چې ته شیخ طاهر په طرز باندې مرته هوا دا مخ کې چې دغه د سیندی رحمه الله طرزو تاسو د سیندی شاپور شیخ هم پکې خبره کړې ده هغه هم پکې وایي شاپور شیخ وایي او د قرآن غونډه خلاصه چې 15 خبرې دي غونډ قرآن سره 15 خبرې دي نمبر 1 لوی قدرت والا او طاقت والا ذات الله دی نو دویم مخلوق لوی قوت او طاقت والا نه دی دریم لوی علم والا ذات صرف او صرف الله دی نو لوی علم والا او لوی طاقت والا انسان نه دی نو سپینځما پتا پرې کا حاجتونو کی او دارنګ پاجزو کی او په ضرورتونو کې هغه ترابدت چوایا وذک قرآن مقصد او خلاصه څه شو الله قادر په هر شی باندې د الله قدرت چریږي او په هر شی باندې الله عالم دی نو حاجتونه داغه نه وغواړه راشي کا نو مخلوق نه دی هغه عجز دی اې د وسا شیخ په طرز به وایو وسا شیخ نه تا چا تاسو کو ویل جی د قرآن خلاصه را ته وایا هغه ورته ویل په سورته بنی اسرائیل کې شته کوم ځکه ویل سورت بنی اسرائیل کی بیزان لو گوری غن قرآن تریو خبرو ترازی وی چیزی زی ابازو تبارازی نو وی ټول قرآن چی گوری نو دری خبرو تباراتاویگی شرک مکوی ظلم مکوی او احسان کوی پس دق قرآن دے ذکر نبی علیہ السلام منگ دنیا تا چل راغلی منگ دنیا تا د انسانیت او د مخلوق د خدمت د پاره راغلی اصل کې انسان پیدایش سره شوی دی خدمت له من خادمانی نوکران غلامانی من د الله ابا منګه هر مهنت وکاو هر چې سوچ او فکر وکاو د سره پاره په دې لپاره چې زمنګ رب داغه قانون چې هغه سر بولن شي او هغه بالا شي نو زما سره ژوندۍ مقصد سره هغه الله جل شانه عبادت ته دیږي پورې چې سره هغه فاتحه سر تور رسیدله چې غیر المغضوب علیهم چې نه غضب کړی شوی پاغوی باندې ولا ضالین او نه بیلاری دي مغضوب نه مراد هغه يهود دي ضال نه مراد چې هغه نسوارا دي يهود سره د علم گمراه شوی او دارنګي نسوارا چې عیسایان هغه بغیر د علم گمراه شوی امین یا الله دا دعا زمون قبول کړي دا به په اخر کې وایا چې الله دا یو قسم دعا هم ده ساره زندگی مقصد هم دی د غون قرآن خلاصه او نه چوړم دی نو تا ته په اخیره کې وي چې امین وایا چې الله موږ دا کوم څه ویله دارانه په خپل دربار کې قبول کا او موږ ورله قبول کا لکه څنګه ویلو رانه یو قبول کا او موږ ورله قبول کا اته نه چې چرته دې سورزي اغه نشي